السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی او دی وخت تاسو ګوره پښتون ډیجیټل سورج مخ کې چې کم د نوخار په سیمه په لوسۍ کې چې کم افسوسناک واقع شي وای چې آلتا جداد په تقسیم باندې خپل سکه د تر زامنو چې کم نو خپل تر زامن وشتل چې هغه زامن وشتل چې کم د اټلی د نېشنل هولډر هغه ملزمان گرفتار شوی دي او دی وخت مو سره موجود دي د نوخار ډي اس پی مقدم خان صاحب سره د موږ ته پوس پکو چې د ملزمان سم گرفتار شوی دي او دا واقعیا څنګه رونما شوی ده مقدم صاحب ورنبه خو ستاسو د وخت راکولو مننه او درته د واقع څنګه پیښه شوې او د کوم ملزمان گرفتار شي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم ډیره مننه چې تاسو را له د پولیس یو موقف هم د دونه غټه ثانیه شی او واقع شی ویل چې تاسو د پولیس موقف ووره دا په 18 تاریخ باندې 9 بجې اطلاع شو چې په لوسه کې دغه سي درې رونه د تر زامنو تر وښتل مو موقع ته لاړو هسپتال ته رالو بیا موږ معلومات شو وکړو چې دا ولې نو هغه په دې وجه باندې چې دوی د سره خپل نیکه راغلي و دغه درې دغه چې مقتولین څلورونه سمیع الله وقاص شفیع الله او عباس دا څلور ور راغلي چې دې کې دا سمیع الله بچ شوی او دا درې چې کوم دي دا قتل شوی دي په مقابل په دې کې دوه په مقابل قتل شوی او دا یو چې کوم زخمی دا هم بیا درې ورځې پس دغه شو دا مسله دا وه چې دا په پیښور کې اوسي او دا په بیرون ملک د مزدوري او د دوی کاروبار دی نو دوی راغلي د خپل نیکه سره راغلي چې موږ به د خپل تر سره د تر زامنو سره کینو دوی سره به ګپ شپ ولګو دوی سره به کینو دا د دې کشر چې کوم دا کم چې مودی دی د څو ورځې مخکې واده شوی دی دا کم چې جمع دی پاتې شوی دی نو دوی دا خبره کولې دا ملزمان چې کوم دي یا ورسه د منتظر قدیر او شیر اسلم دوی د خپل نیکه سره تکرار شروع کو شیر د جیدات تقسیم داسې شو واغه څه شو پاغه باندې خو تقسیم د دینه د مخ کې شوی دی وخت د جیدات څه ایشو نو خو دا خپل نیکه سره تکرار شروع کو دا مقتولین به برونه چې کوم دي دوی د ملزمانو ته و چې تاسو د نیکه سره تکرار مکوئ هغه خبره باندې جلس شو او دغه شو خپل تماچې راويسته په دې باندې ډزې شروع کړې دا درې وشته دا یو بچ اصل وجه دا چې دی بیرون ملک اټلی کې یو زبرځ نېشنلټي هولډر هم دی او د دوی لشل روپے غټلې دي زموږ چونکه معاشره کې دا د شي دا زموږ خپل تربورانو ته په خکېدو باندې یا د غوي په حالات خکېدو باندې د جلس کېدو د وجه دا وقوع رونما شوی دغه څومره ملزمان گرفتار شوی دي دغه بالکل څلور ملزمان دي دا یو یا ورسید پکې پاتې دي دا درې نیول شي دورونه یو پلان نیول شوی دي ان قریب ډیر زر متاسو په شیشه باندې راولو دا چې دا بل ملزم ډیر زر تر زر گرفتار شي جی یقینا تاسو ملګرو د مقدم خان دا خبره وره دي چې تنازع پسو او تنازع په معمولی غونې خبره باندې او آی باندې ډېر قیمتي ځنه چې کوم اغاز شول او مونږه د وخت پرزنټ کوو د کارګردګي چې د او کا په لګ وخت کې د درې ملزمان چې کوم دا غټ او دغه واقع شي او دغه ملزمان گرفتار شي یقینا نو خار پولیس کوم نه دي ستاینه ور دي